بعد ټایم موږ د الله پاک نه سوال کوو خو زمونږ هغه سوال نه قبلېږي، زمونږ هغه دعا نه قبلېږي. نو ډېر خلک داسې وي چې هغه مایوسه شي، نا امید شي الله پاک نه، هغه سوال کول پرېښوي. نو دې حوالې سره الله پاک په قرآن شریف کې څه فرمایلي دي، یو ډېره ښکلې ویډیو در سره شریکوم. په دې ویډیو کې ډېر ښکلې خبرې دي. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کوي او کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. جی الله پاک په سورة القمر کې فرمایلی دي چې کل امر مستقر، مطلب الله پاک فرمائی په دې آیت کې چې هر کام کا ایک مقرر وقت ہے، د هر کار یو مقرر وخت الله پاک ټاکلی دی چې دا کار به په دې وخت باندې کیږي او په هغې کې الله پاک د انسان فایده لیکلی وي، هغې کې د انسان فایده وي. لکه بعد ټایم کې موږ سوالونه کوو الله پاک نه موږ دعا غواړو خو زموږ نه قبلېږي، چونکې الله پاک د هغې دپاره یو مقرر وخت ایښي چې کوم سوال ته کې مطلب جواب غواړي، یا ته د کور سوال کې یا ته د بل څه سوال کې کامیابۍ سوال کې، نو هغې دپاره الله پاک لکه جواب دپاره هم د ستا یو مقرر وخت دی چې هغه وخت راشي نو الله پاک په څه ناسه وسیله جوړه کړي او د ستا جواب به وشي چې کوم جواب د ستا په قسمت کې الله پاک لیکلی وي. خو بعد ټایم کې مونږ خلک چې کوم یو مونږ دعاګانې غواړو او دعا زمونږ نه قبلېږي، مونږ نا امیده شو، مونږ هغه دعا کول پرېږدو. نو الله پاک خپله په قرآن شریف کې فرمایلی دي چې د هر کار دپاره ما یو مقرر وخت ټاکلی دی، هر کار چې کوم دی به په خپل مقرر وخت باندې کېږي، د خپل وخت نه به نه یو سیکنډ مخکې کېږي او نه به یو سیکنډ پس کېږي. دا الله پاک خپله په قرآن شریف کې فرمایلی دي. نو چې کله هم دعا غواړئ مکمل یقین سره غواړئ، مکمل یقین ساتئ په الله پاک باندې، د ستاسو وخت په هم الله پاک راولي، د ستاسو وخت په هم راشي. دا نه چې ته جابلس سي، تا سره ډګري دی او ته په کور ناستې خلک ستا مذاق وړاوئ یا تا پورې خندا کوي، نو دغه مذاق دغه خندا پورې کله هم ته مه مایوسه کېږه. خپل لمونځ اودس کوه، الله پاک نه غواړه، او چې په کوم وخت باندې ستا جاب په کوم ډپارټمنټ کې لیکلی دی، په پاکستان کې لیکلی دی، په بل ملک کې لیکلی دی، نو الله پاک په څه ناسه وسیله جوړوي ستا مخه به ازادۍ او هغه جاب چې کوم دی هغه به تعالی په خپل مقرر وخت باندې ملاویږي. د هر څه دپاره الله په خپل یو مقرر وخت ایښی دی. نو که موږ جلبازي کوو یا موږ مایوسي کوو یا موږ د مایوسۍ په وجه باندې زموږ دعا نه قبلېږي او موږ د مایوسۍ په وجه باندې د الله پاک نافرماني شروع کړو، نو بیا هغه دعاګانې چې کومې موږ کړي نو هغه هم نه قبلېږي. لکه اوس یو انسان د جاب سوال کوي د الله پاک نه، د نوکرۍ سوال کوي، نو هغه نن هم کوي، سبا هم کوي، بله ورځ هم کوي، د هغه یو سلسله جاري ساتلې ده. خو الله پاک د جاب چې کوم دی بله میاشت کې لیکلی دی، بل کال کې لیکلی دی، نو هغه به دله میلاویږي. خو چې خپل مقرر وخت راشي چې کوم الله پاک په کم ټایم لیکلی دی، نو دی نه چې دی نن سوالو کې سبا وکړي الله پاک نه دعا وغواړي او دی وایي مړه ماله خو نه میلاویږي او زه الله پاک نه سوالونه کوم توبه خدای توبه، او دی مطلب الله پاک نه مایوسه شي. نو نه مایوسه کېدل نه دي پکار، نه امید کېدل نه دي پکار، یقین ساتل پکار دي د الله پاک په ذات باندې. نو انشاءالله ستاسو او زموږ وخت په هم الله پاک راولي، د هر کار دپاره الله پاک خپل مقرر وخت ټاکلی دی. جی نو په دې ویډیو کې دا زبردست خبرې ما تاسو سره شریک کړم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.